بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن خصوصا کوم زمونږ تبلیغیان وروڼه دي، حضرات دي، په ملک کې څومره زموږ په ملک کې دننه په کومه صوبه کې، که په صوبه سیند کې، که په پنجاب کې، که په بلوچستان کې، که په کیبیکي کې، هغو ته زه یو ریکویسټ کوم، ځکه چې هغه د الله په لاره کې وتي دي او د الله په لاره کې ډېر زیات ثواب دی. خپل بچي پرېښودي دي، خپله کډه یې پرېښودې ده، خپل هر څه یې پرېښودي. نو نن زه هغو ما به خلک زمونږ ډېر زیات راغلي دي، خو څه داسې دي چې په یو ځای کې په بل ځای کې نښتي دي. نو زه هغو ته نن یو لمبر به کومه، که په کوم ځای کې نو زمونږ چیف منسټر صاحب په خپله هم لګیا دی هغې دپاره چې هلې ځلې کوي، هدایت یې ورکړي دي. زمونږ وفاقي منسټر مراد سید صاحب هم لګیا دی، مطلب دی هغه هم موږ ته وایي چې یاره څومره خلک یې ما سره کانټیکټ ساتئ. چیف منسټر صاحب وایي، دغه شان زمونږ امجد صاحب هم لګیا دی، هغه هم د هغو سره کانټیکټ ساتي. دغه شان د خان صاحب سره طارق جمیل صاحب هم ملاقات شوی دی، هغه هم دغه کوي. خو بیا هم که داسې خلک پکې وي چې یاره په بره لیول باندې چاته څوک نشي رسېدی، نو د هغو دپاره دا یو میسج زه هغو ته کنوی کوم او دا میسج ورته رسوم چې دا 0301 852 8687 دا نمبر ځان سره مهرباني وکړئ، دا ځان سره وکړئ. دې باندې وټسپ دا مونږ ته رالیږئ او د وټسپ سره خپل نمبر رالیږئ چې په کم نمبر کې ستاسو په ګروپ کې یو نمبر وي، نو هغه نمبر سره مونږ په خپله رابطه کوو او د هغې سره به مونږ ټول ډیټیل لالو. د هغه ډیټیل سره به مونږ تاسو مونږ ته ډیټیل راکوئ، ضلع به راکوئ، هغه محله به راکوئ، هغه جومات به راکوئ، هغه موبایل نمبر به راکوئ. نو د هغې مقامي ضلعې ډي سي سره مونږ رابطه کوو، د اے سی سره به مطلب تاسو ته به درځي په امن، په عزت باندې، په طریقه باندې څه چې د قانون مطابق خبرې تاسو به خپل خپلې ضلعې ته څومره د ملکنډ ډویژن خلک دي تبلیغیان، خصوصا دا زموږ د ملکنډ ډویژن لپاره دا میسج دی. که په بونیر کسان دي، که د در دي، د لور دي، د چترال دي، د باجوړ دي، د شملي دي، د بونیر د که د سوات دي، نو دا ټول دا میسج د هغه خلکو دپاره دی چې مهرباني وکړئ چې څومره تاسو په یو ځای کې بل ځای کې ناستئ او د کومې ضلعې ته راتلل غواړئ، نو زموږ سره په دې موبایل په دې نمبرو باندې په وټساپ رابطه او خپل نمبرو سره موږ ته رالیږئ. نو چې څه تکلیف وي انشاءالله تعالی موږ به ستاسو سره څنګ په څنګ ولرو او خپل قوم ته دعاګانې کوئ، خپل موږ ته دعاګانې کوئ او الله پاک په انشاءالله تعالی رحم کوي. خدای پاک به انشاءالله موږ مسلمانان یو، دا زموږ ایمان دی چې دا تکلیف به زموږ نه الله پاک یو ورځ نه یو ورځ زموږ نه واپس کوي. ځکه چې دا بار بار زه دا خبره کوم چې الله پاک خفه شوی دی او الله غصه په صدقو راګرځي، د الله غصه په توبو راګرځي، د الله غصه په عبادت راګرځي، د الله غصه په عجزۍ راګرځي، د الله غصه مخلوق له په عزت باندې راګرځي، د الله غصه په هغه چې راګرځي چې کم لاندې په ځمکه کې کمزوري خلک کوزېږي، په هغو باندې رحم کوي، په هغو شفقت کوي، د یو بل سره کینه بغض ختم کړو، د یو بل بېعزتي ختم کړو، د یو بل عزت ورکړو. او دا د سیاست وخت نه دی، دا یاد ساته، دا زما ایمان دی، دا زموږ ایمان دی، دا ما د مشر ایمان دی، دا زما د چیف منسټر صاحب، دا زموږ د ټول کابینټ، دا زموږ د منسټریان، دا څومره ایم پی ایم ان چې دا زموږ مشر دا موږ ته هدایت راکړي او زموږ ړم زموږ جنون دی چې د قوم خدمت وکړي، د دې ملک خدمت وکړي. د سیاست وخت شته، که یو سړی د دې نه غلطه پیدا لي چې دلته سیاست کوي، موږ درته الله ګواه کوو چې زموږ هېڅ د سیاست سوچ نشته. موږ الله عزت راکړی، الله فیصله کړې ده چې الله موږ له عزت راکړی، الله فیصله کړې ده موږ له په لاس کې طاقت راکړی. نو د خپل حیثیت مطابق، د خپل طاقت مناسب، د خپل حیثیت مطابق موږ د خپل قوم ښېګړه کوو چې موږ کې څومره طاقت وي، موږ به د خپل قوم په سخته کې ولرو، موږ به د خپل عوامو سره خپل کومک کوو چې هر څومره زموږ کیپیسټي د کیپیسټي نه ځکه سیوا نشو کولی چې څه چې کوي الله کوي، دا زموږ ایمان دی. الله وایي زه چاله وغواړم عزت ورکړم، باچایي ورکړم، الله وایي چاله وغواړم د باچایي نه کتر راته وکړم، چې فیصلې الله کوي. نو زما په ړونو باندې الله فیصلې کوي، زما په ظاهر باندې الله فیصلې نه کوي. او چې کله زما په ډه کې یو شی په خوله کې بل شی شرطه باندې الله عزت نه راکوي، نه بل چاله عزت ورکوي. عزت چې خدای پاک ورکوي چاله ورکوي چې څوک سنسیر وي، څوک ایماندار وي، چا ړه پاکي، څوک په خپل قوم میني، څوک په خپل عوامو میني، هغه الله پاک عزت هم هغه له ورکوي او د هغه الله پاک حفاظت هم کوي. سیاست دې ته نه و چې ته غلا کولی شي، سیاست دې ته نه و چې ته ښه دوکه کولی شي، سیاست دې ته نه و چې ته چاله باندې دوکه باندې یو شان دي په خوله بل چا دي. دا سیاست مخکیني سیاستدان دا سو، موږ هغه سیاست نه کوو، موږ سیاست نه عبادت ګڼو. او عبادت څه ته وایي؟ ته رښتیا وایې، ته کینه نه ساتي، ته بغض نه ساتي، ته د بل بېعزتي نه کوې، ته خپل عوامو دپاره ښه سوچ کوې. دا زموږ ایمان دی، دا زموږ یقین دی. روژه را روانه ده او الله په روژه کې یو دعاګانې هم نه رد کوي چې چا په
خېټه کې حلالي چې حرام نه نو د هغې یو عبادت چې دی خامخا الله پاک ته برځي او الله پاک قبلوي الله باندې ګوري زموږ د بخښلو لپاره زموږ د معاف کېدو لپاره خو مهرباني وکړئ چې موږ باغیان نه یو چې موږ د الله سره روغ وکړو نو دا زما د تبلیغیانو وروڼو لپاره او دا زما د قابل قدر د دې وروڼو لپاره او انشاءالله تعالی بیا هم دا یم چې چا څوک د سره ظلم کوي څوک یو مطلب انتظامیه کوي که پولیس کوي موږ ته د وټساپ باندې تاسو ما ته میسج خپل نمبر رالیږئ انشاءالله موږ په هره سخته کې په هر تکلیف کې د خپل قوم سره به څنګ په څنګ انشاءالله تعالی خپل کیپیسټي مطابق خپل طاقت مطابق ولاړ یو ډېره مننه ډېره شکریه السلام علیکم